پرون دا خبر وکنه چې د سعودي عرب چې کوم فرمان روا دی او کوم چې د هغې ولیعهد دی محمد بن سلمان هغه چېرته ټویټ کړی دی چې زما جان ته خطره ده او خلک ما وژني. زه داسې حیران شوم که نه، زه یریږم ما ته تریټس دي، ما له خلک دمکیانې راکوي چې دا موږ وژنو، زه سکې ورنه یم، ما ته حفاظت نشته، زما تحفظ پکار دی. تا ته څه مسله ده؟ د دنیا د ټول نه مالداره ځمکه، د ټول نه ښایسته خاوره هغه ستا ده، حرمین هغه ستا په وطنګي دي، ته د څه شي نه یېرېږې؟ تا خو د دې حرم خدمت کولی په صحیح طریقه باندې، ته د چا نه یېرېږې؟ دا ټول مسلمانان او دا ټول مسلم امه په تا پسې به ولاړ دی، خو که تا د ځان سم لیډر او قاید جوړ کړو. نن موږ څوک په ترکي پسې روان دي، څوک د پاکستان نه توقع ساتي، څوک د بل چا نه، څوک د بنګلادیش نه. زموږ مرکز محبت خو دا عرب دي، عرب په کار ده چې د عربیانو دا د مسلمانانو قیادت کولی. نن هغه ولې یېرېږي؟ ځکه چې وجه لیکله وه، هغه وجه دا ده چې زه د امریکې او د اسرائیل په بلاک یم، زه د اسرائیل حمایت کوم. د امریکې په ایما باندې ما د اسرائیلو حمایت کړی دی، نو مسلمانان ملکونو نه ما ته خطره ده وسو. دا بندګي اوس د اسرائیل او دا بندګي د چا د امریکې ده، دې ته بندګي ویلې کېږي. یېرېږم د چا نه؟ د امریکې د اسرائیل نه. ته د الله نه ویرېږه، د اسرائیل هم لته ورکه او د امریکې هم لته ورکه، او ټول مسلم امه په تا پسې ولاړئ او ته به د هېڅ چا نه بیا نه یېرېږې. خو مسله دا ده که نه، د امریکې یو وخت ویلي وو چې یاره دا مسلمانان ځکه کمزوري دي چې مسلمانانو کې لیډر نشته. د امریکې ویلي باقاعده په دې کې مشر نشته، مسلمانانو مشر نشته، د شیعګانو ځان له مشر دی او د مسلمانانو ځان لري. ترکیانو یې موږ مسلمانانو مشري کوو، عربیانو یې موږ یې کوو، پاکستان یې موږ یې کوو، ایران یې موږ یې کوو. هر سړی ځان له انجمن دی. دا په دې وجه باندې بندګي دا د الله په عبادت باندې کېږي. خاص کر دا څومره چې بس خبره ختمومه، دا څومره چې زمونږ دا نفلي عبادتونه دي که نه، ځان دې سره عادت کوي عزتمندو. نفلي عبادت، ذکر و اذکار کول، موبایل زمونږ نه ذکر اخیستی دی، تسبیح ځان له پیدا کوي او په دې ذکر کوي. د مانځه نه وروسته دا د لاسو دا ذکر دا کول پکار دي. د ذکر باره کې یو خیر ښکلې خبره واوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم له دا غریبانان صحابه رالل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شکایت وکړو. غور باندې خبره واورئ، شکایت یې وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ذهب اهل الدثور بالاجور، دی بنگلو والا رانه ټول اجرونه ویوړل. غریبانان صحابه کرام پیغمبر ته بنگلو والا، پراپرټو والا، ځمکو جیدادون والا، مالدارو خلکو ټول اجرونه ونیول. نبی علیہ السلام یې څنګه؟ ویصومون کما نصلي ویصومون کما نصوم، موږ روژې نیسو هغوی هم روژې نیسي، موږ منځونه کوو هغوی هم منځونه کوي. خو دومره دا چې ویتصدقون بفضول اموالهم، الله ورله مال ورکړی دی، مالداره دي، نو هغوی زکاتونه ورکوي. زموږ سامان نشته، زکات نشو ورکولی، صدقې نشو کولی، ټول اجرونه هغوی وړل، زموږ نه هغوی زیات اعمال کوي. روژو مونځ کې برابر یو، خو دومره ده چې د هغوی سره مال دولت دی، صدقې ورکوي، زکاتونه ورکوي، خیر ښېګړې کارونو کې موږ څه نشته. معلومیږي دا چې په دنیا کې مرانه مخکې دي، آخرت کې مرانه مخکې دا مالداره خلک مزې یې وکړلې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي خیر دی، تاسو داسې وکړئ، زه درته یو عمل ښیم، که دا عمل هم شروع کړو نو تاسو به د دې مالدارو صحابه کرامو نه په عمل کې مخکې شئ. ویل کوم عمل دی؟ ویل کله چې د فرض مونځ نه وزګار شي منډې مه وهئ. مونږ چې فرض مونځ وشي که نه، دا نیم جومات خوشی شوی، ته به د دې چېرته د بادامو ټرکونه بار ولاړ دي، د پېټرولو ډک ټینکر یې ولاړې دي، یا د سرو دوکانونه یې بار کلاو پاتې شوي دي، د ډالرو روزګار کوي او بس په 15 منټه کې د ډالر روزګار خرابېږي، بس منډه به وهي. نه چې لږ دې جومات کې کښېنه. نبي علیه السلام فرمایي داسې وکړه، په دې ګوتو باندې، په دې یو ګوته کې ستا خیال 3 بندونه دي، په دې کې 2 دي، دا هم په 3 حساب کا. دا سبحان الله سبحان الله سبحان الله شروع کا، 1 2 3 4 5 15 دي، نو 15 لزدا بیا پې راخوشې شه، نو 15 15 30 او بیا بس یو ګوته کې بیا یو ځل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، په دې طریقه باندې یو ځل سلام شه، بیا پې راشه، بیا د یوې ګوتې ذکر وکړو، دا به 33 شي. تسبحون 33، نبی علیہ السلام فرمایي 33 ځل سبحان الله وایي، بیا وتحمدون 33، بیا 33 ځل الحمدلله، 3 ځل سبحان الله وایا، په دې ځمکه کښېنه پاسمو، او بیا 33 ځل څه وایا الحمدلله. او بیا په حدیث کې یو دا راغلی دی چې 33 ځل تکبرون الله 33، 33 ځل الله اکبر وایا. نو 33 او 33 او 33 99 شو، یو کم سل شو. نو سل پوره کول غواړي، نو سل به څنګه پوره کړي؟
یو ځل اوس الله اکبر زیات وایي نو 34 ځل الله اکبر شنو دا څه شو کذالک 100 سل ځل الله ذکر وکړو سل ځل د الله نوم دی واغستو یا 34 ځل الله اکبر وایي او یا داسې وکړه 33 وایا او په دې سلم ځل پکې دا ذکر وکړه ذکر پکې وکړه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير دا وایا سل ځل به پوره شي بس دا ذکر کوئ مالدار خلک به زکاتونه ورکوي هغوی به خیراتونه کوي او تاسو دا ذکر کوئ ستاسو اجر به د هغوی نه زیاتي بس غریبانان صحابه کرام چې سبا مونځ ختم شو بس کېناستل سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله ذکر شروع شو نو صحابه کرام و چې نیکۍ کار ولیدو بس هغه به ورته مخکې کېدل نو مالدار صحابه کرام هم چلیات وو هغوی هم ذکر شروع کړو یو څو ورځې پس دا غریبانان بیا راغلل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چل خورانه هغوی بیا او زموږ نور مخکې شول زکات هم ورکوي او ذکر یې راسه شروع کړو تعلق یې نور هم ښه پوخ شو رسول الله مبارک ته فرمایي ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء بس دا مال د الله رحم دی چې الله یې چاله ورکړي هغوی له الله رحم ورکړی دی بس په هغوی د الله رحم دی د هغوی د شکر امتحان دی او ستاسو د صبر امتحان دی دا امتحان دی بس